Assalamu alaikum. Welcome to the channel and welcome to the topic of microbiology. څنګه چې موږ په لاست ټاپک کې ډسکس کړو about the microbiology scope and history of the microbiology دغه شان بیا موږ ډسکس کړو چې آیا microbiology چې دینو ویل کیږي ستا او د دې چې دینو موږ سره مطلب امپورټنس دی دغه شانتي موږ پکې دا خبره هم کړې چې آیا د دې چې دینو ډیسپلینز دي مختلف ډیسپلینز دي لکه وایرولوژي بکټریولوژي مایکولوژي امیونولوژي پیراسایټولوژي دا ټول څه پس کې راځي په مایکروبیولوژي کې چې دینو راتلل بیا دغه نه پس موږ چې دینو د دې لک شانتي پروسپیکټیوز او کتل چې آیا مطلب موږ سره د دې چې دینو داسې څه فائدہ وا د دې څه داسې امپورټنس او د دې څه داسې چې دینو لکه مطلب هیومن لایف ته چې دینو اډوانټیج چې دینو رسیدل ټیک ده نو دا ټول خبرې مونږ ډیسکس کړې بیا دا غینه پس مونږ د ډایورسټي اف دی مایکروبیولوژي چې دینو او کته چې آیا سیلولر پکې کم یو دی ای سیلولر پکې کم یو دی ټیک ده پاغه کې بیا پروکاریوټ شو یوکاریوټ شو وایرسز شو دا هر څه چې دینو پکې مونږه ډیسکس کړي چې آیا پروکاریوټ کم یو دی پاغه کې بکټیریا شو یوکاریوټ پای کې فنجای الجی اینڈ پروټوزوا شو او دا قشان دی وایرسز چې دینو پکې هم راځي بیا دغه شان د موږ مایکرو ارګانیزم سایز ډیسکس کړو بیا دا غینه په سب ډیسپلینز ته موږ راغلو چې آیا بکټریولوژي مایکولوژي فایکولوژي پیراسایټولوژي د دینه علاوه وایرسز امیونولوژي دا ټول هر څه چې دینو څه ته ویل کیږي ټیک ده او د دې سره سره چې دینو مونږه امیونولوژي هم چې دینو ډیسکس کړو چې آیا امیون ریسپانس چې کله شو شي نو هغه چې د مونږ د باډي به څنګه امیون ریسپانس شو کوي نو دا ټول هر څه مونږ ډیسکس کړو ټیک ده نن چې دې کنه نو مونږ به دا وایو چې آیا مایکروبز هیو چینج هیستوري مونږ دا خبره کوله چې آیا مایکروبز چې دینو زمونږ په هیستوري کې د هیومن لایف په هیستوري کې ډیر زیات چینج راوستو نو اومغه خبره بنن کو چې آیا دې چې دینو څنګه چینج راوستو آیا دې مونږ سره چې دینو څنګه چې دینو زمونږ هیستوري چې دینو چینج کړو ټیک ده ها نو دې سوي we although not always recognize at the time microbes have dramatically altered human history مطلب دا کنه چې وی مونږ ته ډیره مودې پورې دا پته نه و چې آیا مطلب داسې په دنیا باندې داسې ارګانیزمز هم پریزنټ دي چې هغه ډیر زیات واړه دي او په نظر باندې نه راځي او د هغې زمونږ ته ډېرې زیاتې فایدې هم کیدی شي خو بیا هم چې دی نو د هغې زمونږ په هیومن هسټري باندې ډېر اثر ټیک ده که نه لکه ډېره مودې پورې خو موږ ته دا پته نه وای چې آیا موږ سره په باډي کې په دنیا کې چې دی نو داسې مایکروبز یا مایکرو ارګانیزم لکه یا بکټیریا وایرس فنجای الجی پروټوزوا دا هر څه پریزنټ دي خو بیا چې بعد کې موږ ته پته ولګېده نو موږ ته دا هم پته ولګېده چې آیا د دې موږ ته فایدې څه دي او نقصانات یې څه دي نو اوس که دې ځای کې موږ وګورو که نه چې microbes working with us so دې ځای کې موږ لومبۍ خبره داسې کوو چې food preservation and preparation for instant beer wine bread cheese and yogurt ګوره که تاسو لیدلي دا خمبیره وغیره چې موږ تیارو یا دا خمبیره چې موږ وکړو خمبیر موږ وکړو دا چې نو فریج کې کېږدو نو د دې نه پس چې دی نو دا موږ سره دا چې تیارېږي که نه نو دا څنګه تیارېږي دا ما سره د بکټیریاز د اټیک د وجې تیارېږي یو سپیسیفیک ټایپ اف بکټیریاز دي چې هغه ما سره چې دی نو اټیک وکړي او د هغې د وجې چې دی نو دا ما سره دا فوډ چې دی نو پریزرو پاتې کېږي ښه داسې نور که موږ وګورو که نه چې آیا د خمبیر او د نور ارس د دین علاوه چې کوم د ارس دي د دې پریزرویشن کول پریزرویشن دې ته ویل کېږي چې د یو فوډ سټوریج کول فور د لانګ پیریډ اف ټایم مطلب دا چې ته یو فوډ چې دی هغه سټور کول غواړې فور د لانګ پیریډ اف ټایم نو د هغې دپاره هم چې دی نو ستا د مایکروبز او دا هر څه چې دی نو امپورټنټ دي نو که دې ځای کې مونږ وګورو نو د مایکروبز دې ځای کې مونږ ته څه فایده ده په فوډ پریزرویشن کې راته فایده ده مطلب دا چې که مونږ دا فوډ وغیره چې دی نو پریزرو کول غواړو یا پریپریشن مونږ کول غواړو د څه د یوګارټ شو د چیز شو یا د بریډ شو ټیک ده روټۍ وغیره یا د واین یا د شراب وغیره چې هم تیارېږي نو په دې کې هم چې دی نو د دې مایکروبز څه نه څه رول خامخا وي نو ګوره دا د دې مونږ سره څه شو دې ته مونږ وایو ایډوانټیجز ټیک ده که نه دا مونږ سره د دې څه شو دا د دې ایډوانټیجز شو چې آیا مونږ ته د دې فایدې څه کېدی شي ها اوس د دې نه پس راځو مایکروبز ورکینګ اگینسټ اس مطلب دا چې آیا مایکروبز زمونږ ته نقصانات څه دي مونږ له څه نقصانات چې دی نو راکوي نو ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې many microbial diseases have altered the outcome of the historical events مطلب دا چې ډېرې مایکروبز داسې دي یا بکټیریا وایرسز فنجای داسې دي چې هغه زما د باډي دپاره څه دي نقصان دی
او نقصان دې څنګه دي که تاسو وګورئ نو دا څونه بیماری چې لګي دا انفیکشن شو دا د وایرس د وجې د بکټیریا وجې دا هم د دې د وجې لګي نو دې دا خبره کوي چې آیا مایکروبیل چې کوم ډیزیزز دي که نه نو دا د چا د وجې راغلل دا هم د دې مایکروبس د وجې راغلل نو یو وړخته خو ما سره د مایکروبس فایده شته خو دویم وړخته د دې نقصان هم دی ټیک ده نو لومبي موږ دا خبره وکړه چې موږ سره د دې فایده راغله ټیک ده د دې فایده څه ده دویم وړخته موږ دا خبره کوو چې آیا موږ سره چې دی نو دا مال نقصان سره کوي نو لومبۍ خبره پکې ده څه ده د مایکروبیل ډیزیزز ده چې دا څونه انفیکشنز وغیره لګي نو دا د چا د وجې لګي دا د دې مایکروبس د وجې لګي ټیک ده نو د مقه خبره کوي چې many microbial diseases have altered the outcome of historical events مطلب دا چې داسې بیماری راغلي دي چې هغه اوسه پورې چې دی نو د نن نظر کاله مخکې 500 سال 600 سال مخکې داسې بیماری راغلي وي چې دا څنګه چې دا نن سبا کووډ 19 دی ټیک ده که نه نو دغه شان بیماری چې کله راغلي نو هغې په هسټري کې او په دنیا کې چې دی نو ډېر زیات بدحل راغشتو صحیح ده نو همدغه خبره کوي چې آیا موږ سره د دې چې دی نو هسټوریکل ایونټس باندې غټه اثر دی ښه اوس مخکې ځو هسټري الټرینګ مایکروبز اوس ګوره دې ځای کې داسې چې دی نو مایکروبز په دنیا کې پیدا شوي دي او هغه ډېر زیات خطرناک دي اوس کم داسې مایکروبز دي چې هغې زموږ په دنیا کې چې دی نو بد حل راغشتو لکه ملیریا ګوره ملیریا چې دی که نه دا پلاسموډیم فیلسیفیرم د وجې چې دی نو لګي ټیک ده او دا پلاسموډیم فیلسیفیرس ما سره څه شي دي دا اصل کې پروټوزوا ده ټیک ده که نه نو اوس ګوره دا ملیریا خو راله نو دا خو مونږ ته پته اول د دې که تاسو کتلي وي په نهم او په لسم کې مونږ دا خبرې ډسکس کړې وي چې آیا ملیریا چې کله لګېده نو مونږ هم دا خبرې کولې چې آیا دا ملیریا خو چې دی نو دا د هوا د وجې لګي څه خلکو پکې دا وي چې دا د اوبو د وجې لګي د ګنده اوبو د وجې لګي څه خلکو پکې دا خبره کوله چې آیا دا ملیریا چې کم دی نو دا چې کم ځایونو کې دا ډیرانونه او دا ګندونه وغیره ډېر زیات دي نو د هغې د وجې لګي خو بیا چې اخره کې په دې باندې ډېر زیات ریسرچ شو او بیا چې دی نو پکې دا خبره راووته چې یاره ملیریا کې چې دی نو انافولیس ماسکیټو هم انوالو دی یو ماسکیټو دی چې هغه چې دی نو د هغه په سټمک کې اصل کې دا پروټوزوا چې دی نو ګروت وکړي او چې کله دغه ماسکیټو چې کوم دی دا بیا یو بل کس وخوري نو د هغه باډي ته دا پروټوزوا ور ټرانسفر کی چې د هغې نوم دی پلاسموډیم فیلسیفیرم ټیک ده نو چې کله پلاسموډیم فیلسیفیرم ور ټرانسفر شي نو زموږ په باډي کې چې کوم ریډ بلډ سیل دی که نه ریډ بلډ سیل نو د هغې بلاسټ سټارټ شي په هغې کې بیا څه کېږي په هغې کې بلاسټ کېږي نو زمونږ د آر بي سي څه کېږي دا بلاسټ کېږي او دا ختمیږي دا د چا د وجې دا د ملیریا د وجې نو ګوره مخکې خو ډېرې خبرې وي چا به وي یاره دا چې دی نو د اوبو د وجې چا به وي چې یاره دا د ګنده ځایونو د وجې خو خبره د څه وه خبره د مایکروبز وه خبره د مایکرو ارګانیزمز وه نو چاته خو د دې پته نه لګېده نو که مونږ وګورو که نه نو دې ته مونږ وایو ماسکیټو بونی انفیکشس ډیزیز thought to have killed Alexander the Great اوس ګوره دې ځای کې دا خبره هم کېږي که نه چې دا هغه ډیزیزز دي چې کم ګوره دا یاد ساتئ ماسکیټو بونی ډیزیز څه ته وایي ماسکیټو بونی ډیزیز انفیکشس ډیزیز دې ته وایي که نه چې هغه انفیکشس ډیزیز چې هغه د ماسکیټو د وجې بل کس ته ولګي ټیک ده نو دې ته وایي ماسکیټو بون انفیکشس ډیزیزز اوس دا ملیریا چې کومه ده نو دا د چا د وجې لګي دا د یو ماسکیټو د وجې لګي او د هغې ماسکیټو نوم څه دی د هغې ماسکیټو نوم دی انافولیس ماسکیټو انافولیس ماسکیټو د هغې نوم دی ټیک ده که نه نو اوس ګوره دې ځای کې خو دا خبره راغله نو دوی دا وایي هسټورینز دا وایي چې یاره الیګزینډر دی ګریټ چې کوم و که نه په 323 بي سي کې هغه هم چې دی نو وي د ملیریا نه چې دی نو مړ شو لکه دا یو خبره ده ضروري نه چې داسې دی وي خو لکه دوی دا وایي چې آیا که الیګزینډر مړ شو نه هغه هم د دې ملیریا د وجې چې دی نو مړ شو ښه اوس دا خبره پکې ولې راغله مطلب د دې خبرې مقصد دا دی که نه چې دا بکټیریاز وغیره خو دا خو د چې کله نه دنیا جوړه شوې ده نو دا بکټیریاز وایرسز او دا فنجی او دا ټولې قصې ارسو ټیک ده خو مونږ ته خو پته نه وه ډېر خلک د دې نه چې دی نو مړ شو اوس د دې نه څونه خلک مړ شو زه دلته وایم still an important pathogen infects more than اوس دا مونږ وګورو که نه اوس که دې ځای کې مونږ وګورو دا کم از کم چې دی نو مونږ سره 40 مطلب دا په کروڑونو کې چې دی نو خبره ده ټیک ده
نو دې څه وایي انولي چې دی که نه نو کم از کم د دې نه دونه خلک چې دی نو انفیکټ کېږي. ټیک ده. او کم از کم چې دی نو بیا ما سره کم از کم که تاسو دې ته کې وګورئ چې انفیکشن څومره زیات وي نو د هغې د وجې به چې دی نو دا کیلینګ هم زیات وي. مطلب دا چې مړ کېږي به د انسان خامخا ډېر. نو کم از کم چې دی نو 2 لک کسان خو ستا د پر کال چې دی نو صرف د ملیریا د وجې مري. ټیک ده. نو دوی همدغه خبره کوي چې still is an important pathogen. مطلب دا چې دا ملیریا چې ده که نه نو دا هم چې دی نو یو امپورټنټ پیتوجن دی، دا خطرناک پیتوجن دی. ټیک ده. that is over 5000 every day. مطلب دا چې د دې په حساب باندې مونږ خبره وکړو نو کم از کم پر ډے چې دی نو د دې نه څونه خلک مري؟ 5000 کسان د دې نه چې دی نو کم از کم مري. ټیک ده. خو لکه مطلب دا دی دا خبره کوي چې لکه دا هم چې دی نو یو امپورټنټ خبره ده چې د ملیریا او د دې شیزونو د وجې دونه خلک چې دی نو انفیکټ کیدی شي، دونه خلک مړه کیدی شي. ښه اوس به راشو مونږ څه ته history altering microbes. اوس په دې کې نورې ډېرې زیاتې بیمارۍ وي چې د هغې د وجې چې دی نو خلک لکه مړه شوي. لکه دې کې بوبونیک پلیګ و پلیګ اصل کې ویل کېږي وبا ته، او دا د چا د وجې لګېده؟ دا د یرسینیا پیسټس د وجې چې دی نو لګېده. ټیک ده. او دا یرسینیا پیسټس څه شیز دی؟ دا یو بکټیریا ده. ټیک ده که نه. دا اوس مونږ ته ښیي چې آیا داسې کم کم بیمارۍ دي چې هغه د بکټیریا د وجې لګي. نو دا بیوبونیک پلیګ چې کوم دا وبا چې و نو دا به هم لګېده. دا ډېره زړه ده، دا هم ډېره مخکې لګېده. ټیک ده. بیا د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو په دې کې ویکټر بوني سپټیسیمیا ده. ګوره دا ویکټر بوني سپټیسیمیا دې ته وایي که نه. لومبۍ خبره خو دا چې سپټیسیمیا څه ته وایي دا وپېژنئ تاسو. ګوره سپټیسیمیا ویل کېږي د پریزنس آف بکټیریا ان د باډي. چې کله ستا په باډي کې مایکرو ارګانیزم رالل نو دې ته به مونږ څه وایو چې آیا د ده باډي ته څه راغلی دي؟ دا پیشنټ چې دی نو دا څه دی؟ دا سپټیک دی. مطلب دا چې د بلډ ته څه انټر شوي دي؟ د بلډ ته چې دی نو بکټیریاز او دا هر څه چې دی نو انټر شوي دي. ویکټر بوني څه ته ویل کېږي؟ چې د یو شیز د وجې تا ته ټرانسفر شي. لکه څنګه چې ماسکیټو د وجې چې دی نو ټرانسفر کېدل نو هغه په ویکټر بوني سپټیسیمیا کې راځي. صحیح نه؟ ښه پاتې شو د دې بیوبونیک پلیګ خبره که نه. نو دا به داسې و چې لکه فلو لایک سمټمز به پکې ټوخې به دی او بخار به دی او په بلډ کې به ستا چې دی نو څه راتلل؟ په یرسینیا پیسټس به چې دی نو پکې پریزنټ و. ستا په باډي کې به چې دی نو یرسینیا پیسټس پریزنټ و. ښه د دې نه علاوه که مونږ وګورو که نه بلیک ډیت دا هم یو چې دی نو یو وبا راغلی وه او دا چې دی نو موسټلی ریلیټډ وه د بیوبونیک پلیګ سره. مطلب دا چې بیوبونیک پلیګ به کله زیات شو نو د هغې د وجې به بلیک ډیت چې دی نو کاس کېده. دا وبا وه او دا کله راغلی وه؟ په 1347 په زمانه کې تر د 1351 دقې زمانه کې چې دی نو دا سټارټ شوی وه. صحیح ده. نو که تاسو وګورئ نو کم از کم 4 کاله د دې چې دی نو دا وبا چې دی نو وه. صحیح ده. اوس که دې ته کې مونږ خبره وکړو د کووډ 19 نو کووډ 19 دا د څویم کال دی؟ دریم کال یې خو کم از کم دی دا دی. نو لکه دا وباګانې چې کله هم راشي دا بیا ډېر ټایم دپاره پرزنټ وي. خو دې ته کې دا خبره د څه کوي؟ دا خبره دې د دې لپاره کوي چې آیا مطلب دا مایکروبس چې دي نو دا ډېرې بیمارۍ به دې راوستې خو مونږ ته پته نه لګېده. چې بیا مونږ ته پته ولګي چې یاره مایکرو ارګانیزم هم شته نو مونږ ته پته ولګي چې یاره دا بلیک ډیت چې کوم و دا وبا چې کومه وه نو دا د څه د وجې وه؟ دا د مایکروبس د وجې. ښه اوس دې څه وایي؟ اوس د یورپ په باره کې خبره کوي چې آیا یورپ کې دې نه څونه خلک چې دی نو وفات شوي. صحیح ده. نو اوس که مونږ دې ته کې وګورو که نه نو دې وایي we between 25 to 40% of the Europe died. اوس دې ته کې دا څه خبره کوي چې وی د بیوبونیک پلیګ نه د ویکټر بوني سپټیسیمیا نه او د بلیک ډیت نه چې دی نو کم از کم د 25 نه واخله تر د 40% خلک چې کم د یورپ سایډ که نه هغه صرف او صرف د دې درېو د وجې مړه شوي. د ویکټر سپټیسیمیا نه، د بلیک ډیت نه او د بیوبونیک پلیګ نه. نو لکه اوس تاسو خپله اندازه ولګوئ چې په 100 کې کم از کم 40% کسان چې دی نو هغه د څه د وجې مړه شي؟ هغه صرف او صرف د دې بیوبونیک پلیګ نه، د ویکټر بوني سپټیسیمیا نه یا د بلیک ډیت د وجې مړه شي. نو دا به سی حسابي لکه کم از کم څونه ډېر خلک به مړه شي. ښه بیا که مونږ دې ځای کې وګورو که نه نو لاس آف لیبرر کنټریبیوټډ ټو د کولیپس آف د فیوډل سیسټم. مطلب دا چې تا سره ګوره دونه ډېر خلک چې دی نو وفات شي نو تا سره بیا خامخا چې دی نو یو فیوډل سیسټم اصل کې دې ته وایي چې یو نظام روان وي که نه، لکه یو بادشاهي بیا چې دی نو کراوني بیا یو چرچي بیا د هغې بیرنزي نایټسي. صحیح ده. نو چې کله تا سره چې دی نو دا دونه هر څه خراب شي، دونه هر څه چې دی نو
ختم شي نو نه به باچا پاتې شي نه به عوام پاتې شي هیڅ پم پاتې نشي ټیک ده کنه نو دا دغه پورې وی چې یاره تا سره چې کوم د دنیا نظام و د یورپ نظام و هغه ټول تا سره څه شو هغه خراب تراب شو ښه leads to the peasant revolt 1381 بیا دا چې دینو اصل کې نور نظامونه په دې کې چې دینو را سٹارټ شو چې آیا مطلب دینه پس په چې دینو موږ څه چل کو او سی حساب بچ دینو کو نو د خبره کوي چې آیا مطلب موږ بچ دینو چې کله فیوډل سیستم خراب شو او دا بادشاہت او دغه ټول سیستم چې دینو ختم شو نو د دینه پس چې دینو دی بیا سوکړل دوی ځان لا نور غم چې دینو کول سٹارټ کړ ښه still endemic around the world اوس ګوره دا peasant revolt چې کوم دینو دا اصل کې دا چې دینو هم چې دینو یو بیماری ټایپ غونډه کې چې دینو سٹارټ شي دا غي د وجه ټول مسلې چې دینو سٹارټ شي صحیح ده نو still دی وی چې دا په دې دنیا کې چې دینو endemics دي endemic څه ته ویل کېږي endemic دی ته وی چې مطلب ستا په یو خاص ایریا کې یو بیماری چې دینو ډیره زیاته خوره شي صحیح ده ښه د دې نه پس چې دینو موږ سره راځي history altering microbes همغه خبره کوو کنه نو دې کې لومبه خبره راځي د سمال پاکس اوس ګوره لږ موږ نږدې رالو کنه چې آیا مطلب رو را نږدې کیږو سمال پاکس پتا سو لیدلی کنه دا اصل کې یو وایرس دی ډایرکټلی transmissible disease دی مطلب دا چې ډایرکټ د یو کس نه بل کس ته چې دینو دا ترانسفر کیږي and this disease was a problem in Europe and Asia او دا ټول ودا مسله چې کوم ده کنه دا په کوم ځای کې رااله دا په یورپ او په ایشیا کې چې دینو دا مسله د ټولونه زیاته و بیا سوي وی ویرولا میجر هاز 40% mortality rate خا اوس په دې کې تاسو چې دین وایي چې دا mortality rate څه ته وایي کنه mortality ویل کیږي ستا ډیث تا ټیک دا او ریټ خو ریټ ته وایي چې کله ته دا معلومول غواړي مثال به تور یو بیماری ده او هغه 100 کسانو ته ولګي مثال به تور یو بیماری ده 100 کسانو ته ولګي ده او په هغه کې چې دینو تا سره 30 کسان چې دینو هغه شو او وفات شو نو د mortality rate سره وته چې په 100 کسانو کې څونه کسان مړ شو 30 کسان مړ شو نو مطلب دا چې دا mortality rate شو د death rate معلومول دي ته موږ mortality rate وایو صحیح ده نو دی دا وی چې دا ویرولا چې کوم ډیزیز وکنه نو د دې ما سره mortality rate څونه د دې mortality rate ما سره 40% ښه د دې نه علاوه کومون راشو هرنان کورټس لینډډ ان د میکسیکو ان 1519 اوس ګوره دا مونږ چې دینو دا ټول خبره رو را روانې دي بیا دې کې دا خبره کوي وی small pox was brought to the Americans Aztec civilization was disseminated Spanish rule over the region was enabled eliminated by vaccination in 1979 اوس ګوره دې کې دا څه خبره دا پدیم پویوم خیر ګوره دی وی چې هرنان کورټکس راغی هغه چرته په کوم ځای کې دا بیماری رااله په میکسیکو کې چې دینو دا رااله ټیک ده په امریکا کې چې دینو سمال پاکس خورا شو او د دې نه علاوه چې کوم دا ما سره سپینش که تاسو ته یاد شي سپینش فلو دا چې دینو هم ډیره مشهوره شوی وه سپینش فلو د دینه کم از کم چې دی کنه نو 50% یورپ چې دی نو هغه د دینه افیکټ شو مطلب دا چې کم په لکونو خلک چې کم په یورپ کې اوسېدل هغه د سپینش فلو د وجه چې دی نو ختم شو خو دا بیا ارسي چې دی نو په سمانه ټیکړل دا چې دی نو eliminated by the vaccination in the 1979 نو مطلب څه چې یو وایرس دونه د لری نه را سٹارټ شوی دی او هغه ټول دنیا کې چې دی نو میکسیکو تم لاړو بیا چې دی نو امریکا تم لاړو بیا چې دی نو د دې نه پس چې دی نو سپینش تم چې دی نو الته ورسېدو خو اخره کې ول دوی حل سره وېستو اخره کې ول چې دی نو دوی حلمدار وېستو چې ویکسینیشن یې ول تیار کو او هغه ویکسینیشن د وجه چې دی نو دا سمال پاکس او دغه ارسه چې دی نو ختم شو ښه د دې نه علاوه اوس چې دی نو لږ شانتې فنګس سایډ ته راځو نو که فنګس سایډ ته موږ وګورو نو پوټیټو بلایټ چې دی نو پایتوتورا چې دی نو دا انفیسټنس دا موږ سره څه شي دی دا فنګس دی ټیک ده نو دا اوس اول موږ د څه خبره وکړه اول موږ خبره وکړه د بکټیریا بیا د هغې نه پس چې دی نو موږ خبره وکړه د وایرسز بیا د هغې نه پس موږ د خبره د څه کوو د فنګس کوو ګوره اوس دې ځای کې خبرې ته اوس ګوره دا یو فیمین راغلی و کنه چې هغې ته به وي آیرش پوټیټو فیمین که تاسو وګورئ نو دا څه شیز دی دا پوټیټو دی ټیک ده الو چې موږ څه ته وایو
نو که تاسو خیال کړی وي نو دا زیات تر څه شوی دی، دا خراب شوی دی. نو دا خراب شوی د چا د وجې دی؟ دې ته فنګس لګېدلی دی. ټیک ده. دا تاسو به لیدلي دا ډېر زیات دا ګنده منده ځای نه چې دا بمبې وغیره شوي، دا ګیلاسونه یا د اوبو دا چې کوم دا مشین وغیره لګي دي، دې کې دا ګرین هر څه چې دی نو جوړي، دا ګرین ګنده غوندې کې دغه داسې شیزونه دا فنګس یې اصل کې. نو که دې ځای کې وګورو نو دا موږ سره دا خراب شوی دی. اوس دې ځای کې دې دا خبره کوي که نه چې وی په 1845 نه واله تر د 1849 پورې یو قحط راغلی. ټیک ده. او هغه قحط د څو د پوټیټو قحط راغلی، او دا په کوم ځای کې راغلی؟ په آیرش کې. آیرش کې اصل کې آیرلینډ ته ویل کېږي. نو دا د چا د وجې راغلی؟ د هغه ځای چې څونه هغه پوټیټوز وو هغې ته چې دی نو څه لګېدلي وو؟ هغې ته فنګل انفیکشنز لګېدلي. صحیح ده. نو چې ګوره فنګل انفیکشن هغې ته ولګېدل نو عوامو ته به چې دی نو پوټیټوز نه میلاوېدل، الو به ورته نه میلاوېدو. نو د هغې د وجې عوامو ته چې دی نو ډېر زیات مشکلات. او د دې د وجې دا هم یاد ساتئ چې دا به صرف او صرف پوټیټو ته نه لګېده. مثال په طور یو کس وایي چې ښه ټیک د پوټیټو ته خو ولګېدو، نو د دې نه علاوه خو نور خوراکونه هم شته که نه؟ نو نه، صرف او صرف پوټیټو ته به نه لګېده، د دې نه علاوه به چې دی نو دا به نور خوراکونو ته هم لګېده. صحیح ده. نو دغه شانتې چې دی نو دا مسلې رالي. نو که اوس دې ځای کې موږ وګورو نو ګوره فنګس هم چې دی نو زموږ په خلاف کار کولی شي، څنګه چې بکټیریا شوه، څنګه چې وایرسز شو، دغه خلاف کار کوي. نو دغه شانتې یو فنګس چې دی نو هم چې دی نو زموږ په خلاف کار کولی شي، څنګه چې دا آیرش پوټیټو فیمین چې دی نو د دې اگزامپل. ښه، بیا د دې نه پس چې دی نو دې څه وایي؟ پوټیټو کراپس ور وایپډ آوټ. وایپډ آوټ مطلب دا چې بالکل ختم شو. او بیا دې څه وایي چې کم از کم چې دی نو د دې نه څونه خلک، کم از کم چې دی نو د دې نه تا سره 1 لاک خلک چې دی نو هغه وفات شو. څه د وجې؟ د دې د وجې چې آیا چې دی نو مطلب موږ سره چې دی نو دلته دا پوټیټوز او د دې چې دی نو پیداوار نه کېږي. صحیح ده. ښه، نو اوس که دې ځای کې موږ وګورو که نه، نو دا موږ سره کم از کم څونه خلک راځي؟ دا موږ سره راځي 1 ملیون. ټیک ده. 10 لاک کسان چې دی نو کم از کم موږ سره څه شي وو؟ هغه سټراپ ټو ډیث. سټراپ څه ته ویل کېږي؟ مطلب دا چې هغوی ته به خوراک نه میلاوېدو، نو د هغوی د وجې دوی څه شو؟ وفات شو. ښه، او کم از کم چې دی نو موږ سره څومره خلک؟ 20 لاک کسان چې دی نو هغه امیګریټډ وو. امیګریټډ مطلب دا چې هغوی د هغه ځای نه هجرت وکړو، ځکه چې د هغوی هر یو شیز به په دغې باندې روان و، نو چې هغوی ته بیا دا نه میلاوېدل، نه یې به بیا څه کوله؟ هغوی به بیا چې دی نو د هغه ځای نه هجرت کو بل ځای ته. ښه، که اوس دې ځای کې موږ وګورو که نه، so many came to the United States in the mid-80s. بیا دا همدغه خبره کوي چې آیا تا سره چې دی نو د څونه چې ډېر خلک وو نو هغه بیا چېرته لاړل؟ هغه یونایټډ سټیټس ته لاړل. ښه، او دې دا څه خبره کوي؟ we still a chronic problem for potato farmers. کم چې د پوټیټو فارمرز دي د هغوی دپاره هم چې دی نو اوسه پورې دا پوټیټو بلایټ چې کم دی که نه، دا د هغوی دپاره اوس هم مسله ده. ولې مسله ده؟ ځکه چې دا پوټیټو وغیره چې دی نو دې ته اوس هم چې دی نو داسې لګېدی شي، دا پوټیټو بلایټ ورته چې دی نو لګېدی شي. نو که پوټیټو بلایټ یو شي ته ولګي، نو د هغې د وجې چې دی نو تا سره دا څونه چې د دغه کراپس دي دا ټول څه خراب شي. ښه، د دې نه مخکې به زه یو سمپل خیر د هغه خو د انفیکشن سره ریلیټډ خبره نه ده، د انسیکټ سره ریلیټډ خبره ده. دا به درته صرف د فیمین پورې ووایم، د قحط پورې. که تاسو لیدلي وو نن سبا په دې تېر کال کې په دې پاکستان کې چې دی نو هغه موږ به ورته څه وایي، په دې سند او بلوچستان سایډ ته به چې دی نو هغه داسې هغه موږ ته په پښتو کې څه وایو؟ جهازونه ټایپ چې دی نو هغه انسیکټس به رالل او هغوی به چې دی نو څه وکړل؟ هغوی به هغه ټول خوراک او څونه پټي وغیره چې وو هغه به یې ټول صفا کړل او لا کړل. نو چې تا سره خوراک بیا نه میلاویږي، نو ته بیا څه کوې؟ د هغې د وجې انسان چې دی نو مجبوره شي یا د هغه ځای نه د تلو دپاره یا هغه چې دی نو وفات شي. ټیک ده. نو دا دغه شانته چې دی نو خبر رالی. ښه، اوس راځو مایکروبس څنګه چې دی نو ساینس کې تبدیلي راوستې وه. دغه خو مونږ خبره وکړه د هسټري په باره کې چې په هسټري کې یو مایکروب چې دی نو څونه مسلې جوړې کړې. ښه، development in the microbiology altered our views of the scope, diversity and origin of the life. مطلب دا چې مونږ ته دا د مایکروبیولوژي د وجې مونږ ته چې دی نو دا خبره لږه بدله شوه چې آیا د دې سکوپ څه دی، ډایورسټي څه ده، او دا زمونږ د زندګي سټارټ شوې ده کوم ځای نه ده. ښه، د دې سره the germ theory altered our views on the cause, treatment and prevention of illness. The advent of the molecular biology and initial advances in genetics were largely driven by the microbiologists. مطلب دا چې molecular biology چې څونه هم چلیږي که نه، molecular biology مطلب دا چې ته د یو
زندګۍ ته مالیکولز معلومه د یو باډي د یو ارګانیزم ته مالیکولر سټډي کوي، نو هغې کې د چا غټ لاس دی؟ د مایکروبیولوژیست. ښه بیا څه وایي؟ We microbiologists and its offshoots represent the majority of the modern biological science. ګوره سمپل خبره دا کنه چې کم یو کس مایکروبیولوژیست دی نو هغه چې دی نو د څه په باره کې به سټډي کوي؟ هغه به چې دی نو دا ګوري چې آیا دا څه کاز کوي، مطلب دا بیماری چې دی نو دا مایکروب څه بیماری کاز کولی شي او که نه شي کاز کولی. د دې نه علاوه دی چې دی نو د دې ټریټمنټ څه حساب دی او د دې د پریونشن آف النس چې دی نو څه حساب کتاب دی. نو دا ټولې خبرې په څه کې راغلي؟ دا په ساينس کې راغلي. ښه بله خبره په دې ځای کې دا ده که نه چې موږ به دا خبره کوله چې آیا داسې مایکرو ارګانیزمز خو پرزنټ نشته، نو مطلب دا چې دا څونه بیماری لګي نو دا خو یا د پیریانو د وجې دي یا د دیوانو د وجې دي او یا چې دی نو څه نورې مسلې دي. ځکه چې مخکې خلکو ته پته نه وه چې آیا دا بکټیریا هم یو شیز دی یا یو وایرس هم یو شیز دی. لکه تاسو سوچو کې نن سبا زمانه کې چې دی نو خلک دا وایي چې یاره دا کرونا وغیره خو چې دی نو نشته، دا اسې ګپ دی. ټیک ده، نو دا سوچو کې د نن 1000 کاله مخکې او 2000 کاله مخکې به چې دی نو خلکو څه سوچ کو. نو دی هم دغه خبره کوي چې کله بیا چې دی نو د دې مایکروبیولوژي او د دې دا سټډي هر څه رالل نو لږ شانتې د خلکو سوچ چې دی نو بدل شو چې او یاره داسې بکټیریا هر یو شیز چې دی نو شته چې هغه بیماری کاز کولی شي، هغې د وجې مونږ چې دی نو څه مدد اخیستی شو او مونږ له فایدې راکوي خو نقصانات هم راکولی شي. صحیح ده که نه؟ نو دغه ټولې خبرې وي. ښه بیا همغه خبره کوي چې هسټري آف مایکروبیولوژي څه وایي؟ نو دې همغه خبره دا کوي که نه چې major contribution to the development of microbiology was the invention of the microscope by Anton van Leeuwenhoek and an implementation of the scientific method. مطلب دا چې دې ده کې به اوس خبره مونږ وکړو که نه چې آیا د مایکرو ارګانیزمز مونږ معلوم څنګه کړل. مونږ خو دا وایو که نه چې آیا مایکرو ارګانیزم ویلې کېږي دې ته چې هغه په نظر باندې نه راځي. نو چې هغه په نظر باندې ښکاري نه نو مونږ ته څنګه پته ولګېږي چې آیا په دنیا کې خو چې دی نو مایکرو ارګانیزم پرزنټ دي. نو مونږ لومبۍ خبره دا کړې وه چې آیا چې کله مونږ مایکرو ارګانیزم سټډي کوو نو د هغې دپاره به مونږ ته څه ضرورت وي؟ د مایکروسکوپ ضرورت وي. او لومبۍ مایکروسکوپ چې دی نو چا جوړ کړو؟ هغه لومبۍ مایکروسکوپ انټن وان لیونهاک جوړ کړو. ټیک ده که نه؟ نو چې کله دا مایکروسکوپ جوړ شو نو د هغې بیا چې کوم امپلیمنټیشن و یا مطلب د هغې سټډي وغیره کول نو هغه په د دې په باره کې سټډي وکړه چې یاره یو مایکروسکوپ داسې جوړول غواړي چې هغه مونږ سره دا واړه شیزونه چې کوم مونږ ته په نظر باندې نه راځي دا مونږ سټډي کړو. صحیح ده؟ نو دې دا وایي چې دا ټولو نه میجر کم یو انوینشن و په مایکروبیولوژي کې. دا مایکروبیولوژي د څه د وجې را سټارټ شوه؟ دا د دې یو مایکروسکوپ د وجې سټارټ شو. ښه همغه خبره کوي چې history of microbiology contrasting theories about the origin of the microbes led to the experiments which greatly impacted the methodologies in the microbiology. مطلب دا چې وی خلکو بچ دی نو وی چې یاره دا خو چې دی نو داسې څه مایکروبز نشته دا چې دی نو هسې ګپ تاسو لګوئ او دا خو چې دی نو پیریان دي او دا هغه دي. نو دا چې څونه ساینټسټ وو نو هغوی چې دی نو د ایکسپریمنټس وکړل. ټیک ده؟ او د ایکسپریمنټ نه پس چې دی نو هغوی مایکروبیولوژي ثابته کړه چې یاره په دنیا کې چې دی نو مایکروبیولوژیسټ د دې دپاره لګیا دي چې آیا مایکروبس پرزنټ دي، بکټیریاز، وایرسز، فنجای چې دی نو پرزنټ دي. ټیک ده که نه؟ ښه د دې نه علاوه spontaneous generation versus germ theory contribution of the Louis Pasteur and Robert Koch postulates. دا اصل کې ټولې چې دی نو theories دي related to the microbiology. انشاءالله دا بیا چې دی نو ځان نه ډسکس کوم. خو دا خبرې پکې د سره علي دا ټول هغه ایکسپریمنټس وو او څونه چې هغه theories وغیره پیش شوي نو دا د هغې خبره کېږي. ټیک ده؟ ښه هسټري آف مایکروبیولوژي کې بیا همغه خبره کوي چې یاره په 20وي صدۍ کې چې دی نو مونږ سره د مایکروبیولوژي فایده څه وه؟ نو لومبۍ فایده خو مونږ دا ډسکس کړی وه چې انټي بایوټکس شو، ویکسین جوړېدل شو او بیا د دې نه علاوه چې دی نو الکترون مایکروسکوپ جوړېدل. نو دا ټول د چا دپاره چې دی نو مطلب کېږي دا د مایکروبیولوژي د فایدې د وجې کېږي. ټیک ده؟ ښه History of Microbiology Institutional Contribution to the Pasteur Institute CDC Center of Disease Control. اصل کې دا چې کله مایکروبیولوژي سټارټ شوه نو د هغې دپاره بیا چې دی نو مختلف ټایپ آف انسټیټیوټونه هم کولو شو. لکه هغې کې پاسټر انسټیټیوټ دی، CDC سنټر آف ډیزیز کنټرول. هغوی چې دی نو دا سټډي کوي چې آیا یو ډیزیز راغلی دی، یو بیماري راغلی ده، اب زه څنګه چې دی نو کنټرول کوم. بیا د دې نه علاوه نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث شو. دقه شانتې تاسو به اورېدلي ورلډ هیلث ارګنایزیشن ډېره یو مشهوره اداره ده. ټیک ده؟
نو د دې کار سي د دې کار همدغه چې آیا یو مثال به تاسو به د کووډ 19 کې دا ډېر زیات اورېدلي چې یاره دبلیو ایچ او والا ده او دبلیو ایچ او والا هغه دبلیو ایچ او والا ده چې یاره فیس ماسک اچوي شپږ فوټه مینس کې چې دی نو دغه ساته نو دا ټولې خبرې د کم ځای نه راځي دا د دې انسټیټیوټ نه چې دی نو دا خبرې راوځي صحیح ده زه په دې باندې ریسرچ کړي ها بیا همغه خبره کوي چې آیا دا سره چې دی نو هیسټري اف مایکروبیولوژي چې دی نو څه ده نو که تاسو وګورئ نو اګریکلچر مایکروبیولوژي ځان له ده اکواټیک مایکروبیولوژي ځان له ده انډسټریل مایکروبیولوژي میډیکل مایکروبیولوژي سپیس مایکروبیولوژي اینډ انوایرمنټل مایکروبیولوژي دا اوس د ځای سره ریلیټډ لکه مطلب د کاشت چې څونه کار دی د کاشت د پټو وغیره او دا چې څونه دی د غنمو او د دې خپل مایکروبیولوژي ده د دې خپل مایکروبز وغیره دي که اکواټیک وګورو کم چې په اوبو کې د کبان وغیره اوسېږي نو د دې خپل مایکروبیولوژي سیستم دی که انډسټریل وګورو کم چې په انډسټري کې استعمالیږي او هغه مونږ ته فایده راکوي نو د هغې دپاره خپله مایکروبیولوژي چې دی نو مونږ ګورو که دغه شانتې میډیکل مایکروبیولوژي وګورو نو په دې کې مونږ دا ډسکس کوو چې آیا دا بکټیریا ډیزیز کاز کوي نو څنګه ډیزیز کاز کوي او دنه به ځان څنګه خلاصوم نو دغه ټولې خبرې صحیح ده که نه نو دا اوس که تاسو وګورئ نو ګوره مایکروبیولوژي یو فیلډ را سټارټ شو د هغې نه پس چې دی نو دونه هر څه چې دی نو را سټارټ شو سبا به انشاءالله چې دی نو دا ټاپک ډسکس کوو چې انټن لیون هاک چې کوم دی نو هغه مونږ سره څه کړو هغه مونږ سره چې دا کوم لومبې مایکروسکوپ جوړ کړو نو د دې سی حساب کتاب و ټیک ده انشاءالله اوسه پورې چې دی نو مونږ د هیسټري اف مایکروبیولوژي چې دی نو ډسکس کړه او مونږ دا ووایو چې آیا دا مایکروبز ولې دومره امپورټنټ دي دې په دې چې مونږ سره کوم دا هیسټري دا نو په دې کې ولې چې دی نو دونه کار کړی دی او دونه ولې چې دی نو مونږ د مایکروبیولوژي له نن سبا کې امپورټنس ورکوو صحیح ده انشاءالله سبا له به بیا چې دی نو دا لیکچر اپلوډ کوم او انشاءالله سبا له به چې دی نو مونږ د مایکروسکوپ نه چې دی نو سټارټ اخلو صحیح ده سو اوسه پورې چې څونه کار شوی دی نو هغه تاسو ځان سره نوټ کولی هم شئ دا ځان سره چې دی نو یو نقشه دی له ورکولی شئ او د هغې نه پس چې څونه کار هم کېږي نو هغه هم ځان سره نوټ کوئ صحیح ده نو انشاءالله سبا له بیا چې دی نو ملاویږو السلام علیکم